بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين بر محمد وأهل بيت محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، کور افتتاح بنیاد باندې مجلس یې شوی د منعقد دی انشاءالله په سهار وخت کې سره یې ذکر توسل اهل بیتو سره کوو. ابتدا کې انشاءالله دعا کوو پروردګار عالم د کور والو دپاره کور مبارک وګرځوي. پروردګار د کور هر قسم ته آفاتو بلیاتو خطراتو نه محفوظ وساتي. پروردګار بصدق اهل بیت علیهم السلام بصدق سید الشهدا کور باندې رحمتونه برکتونه نازل وګرځولی کې، مال و منال کې برکات واچولی کې، رزق و روزۍ د حلال و فراوانه وګرځولی کې، اهل بیت و قرآن لمنې نلسونه جدا و کوتاه مه وګرځولی کې. یو شی څه زندګۍ کې مؤمن دپاره مهم دی هغه برکات دی. انسان پکار دی زندګۍ کې هر یو شی وي برکات سه وغواړي، مهم شی دی. مال غواړي برکات والا مال، اولاد غواړي برکات والا اولاد، خونه غواړي برکات نه ډکه خونه، زندګي غواړي پر برکاتي زندګي وغواړه. دا ډېره مهمه دی. څه مو تاسو د ټکي ډېر اورېدلی دی، ډېر استعمالېږي. یا مو تاسو سر چاته مبارکي کوو که نه، بچه یې شوی وي، نوکري یې شوي وي، واده یې وي، خوادي یې وي، کور یې وي، موضوع ته یې زه مبارک بشه. عربی ټکی دی تبارک الله، مبارک، یبارک، قرآن کې ډېر استعمال شوی دی. څه معنا یې شته که نشته؟ که همداسې صرف یو ورد زبان دی؟ نه، یو حقیقت لري. دا ته ورته یې څه مبارک بشه، یا موی سو خدایا مال کی، اولاد کی، رزق کی، زندگی کی، عمر کی پلنکی مثلا برکات واچوي. دې خپله معنا دی. صرف دا معنا درته لږه ښیم ایکسپلین کوم یې درته. مثلا تفسیر میزان کې علامه طباطبایي بزرګوال څه کله برکات ټکي معنا کوي، هغه یې څه دوام الخیر و استمراره. یو شی چې هغه خیر و فایده زیاته وي، خیر یې زیات وي، نتیجه یې زیاته وي، طولني وي. شای کېدای شي کم وي، فایده یې ډېره وي. دې ته ویلی شي برکات نه ډک شی. د عمر کیا کېدای شي دا برکت، دا زندګۍ کیا کېدای شي، دا اولاد کیا کېدای شي، دا مال کیا کېدای شي، دا خونې کیا کېدای شي. برعکس هم کېدای شي شی داسې ډېر دی، بې برکته دی، فایده ګټه اثر نتیجه یې طولني نه دی، ډېر زر داسې خراب شي. ځکه پیسې کې مثال دی، که مینې مثال دا دی، انسان ته خدای پیسې ورکړي وي خو برکت نه ډکې پیسې دا وي. څه 50,000 روپۍ مثال درکوم، چا تنخوا دی، هغه ته 50 لک روپۍ کار ورکوي، دا د برکت نه ډکې پیسې. د دې په مقابله کې بې برکته پیسې مال هغه دی 15 لک روپۍ د میاشتې آمدن دی، 500,000 خماره د په نه کېږي. د دې بې برکته پیسې. برکت نه ډک اولاد دا وي، اولاد کم دی، لږ ویلی نه دی، خو برکت نه ډک دی. مثلا زه به دا ته وایم 2 زامن دي، یو زوی ده دی، 3 دي، کم دي، خو برکت ورکې دی. دومره څه هر چي ته یادېږي، دومره څه هر چي ته د سترګې وسعت کې دي، دومره څه هر چا خماره په کېږي، هر چا کار په چلیږي، ښه یادېږي، ښه یادېږي. دې ته ویلی شي برکت نه ډک اولاد. بې برکت اولاد دا دی، اولاد ډېر کړی دی، خدای ډېر شته دی، پیسه ګټي، دولت راوړي، خو هم بې برکته دی. چاته یې خیر ښېګړه خمره نه رسېږي. څوک ډاکټر دی، څوک انجینیر دی، څوک چی دی، څوک چی دی، خو مکمل ځان ته دی. داسې به درته وایم نو بې برکته دي. برکت نه ډک خونه دغه ته ویلی شي څه یوه خونه څه برکت نه ډکه وي، هغه کې بیمارۍ کمې وي، تکلیفونه ورکې کم وي، جګړې ورکې کمې وي، لنجې ورکې کمې وي. هغه کې مهمه نکته دا وي چې سکون ورکې وي. هغه کې
خوب کوي سکون سره، هغه کې خوراک چکاک کوي سکون سره، هغه کې زندګي سکون سره وي. دا برکات نه ډکه خو نه وي. عمر برکات نه ډک دښته ویلی شي چې انسان برکات ولا عمر وغواړي خدای نه کنه کم عمر ویلی نه وي، کم څه برکات ورکی وي کنه هغه دوره څه اثرات فایدې نتایج ډېر زیات وي. مثلا 10 کال انسان عمر تیر کی، 40 کال انسان عمر تیر کی، خو اتیا یا 10 کالونه پورته فایدې نتیجې خلکو ته ورورسي. لکه زه مثال در کوم پاکستان لیول باندې دو شخصیاتو زما او تاسو ډېر تعلق لري. مثلا عارف الحسیني شهید عارف هغه یو برکات نه ډکه هستی وه، 40-45 سال نه پورته عمر نه و هغه، نن ورځې پورې شهید هغه اثرات څومره زیات دي هر چا باندې نه په ویریږي یادیږي همیشه دپاره. هر چې ته خپل اثرات نتایج پرېښلي دي. ما او تاسو خطې کې شهید عرفاني هغه مثلا برکات نه ډکه یوه هستي وه، دومره ټیلنټ، دومره استعداد، دومره صلاحیتونه خدای ور کړي وو چې 40-42 سال کې هغه کار څه کېدای شي اتیا او 10 کالو عمر کې چوک نه وکړي، دومره منډه تړه دومره چوک نه وکړي لکه هغه وکړه. دې ته ویلی شي برکات نه ډکه عمر زندګي دښته ویلی شي. قربان بشم. انسان کوشش وکړي خونه غواړي، مال غواړي، دولت غواړي، برکات نه ډکې وغواړه. برکات څه خدای د کې وچی بیا هر څه دي. او زه نکته درته عرض کوم چې د برکات رڅي کومې شي باندې، برکات کومې نکتې سره ځي، کومې نکتې ذریعې سره برکات اوچتېږي. دا ډېره مهمه ده چې انسان دې باندې ځان پوهېږي. تاسو وکړئ 2-3 مثالونه زه ډېر کوم تاریخي تناظر کې که تاسو خطو ته وکړئ، خطې منطقې ځنه علاقو ته ځنه ټوټو ته د دنیا علاقو ته خدای برکات ورکړی دی. مثلا قرآن کې پروردگار لمی للذی ببکة مبارکا، پروردگاری زموږ مکې سرزمین ته برکات ورکړی دی. برکات یې څنګه ورکړی دی؟ لم یزرع ځمکه دی، بوټي ورکې نه کېږي، سرسبز نه دی دوره خاص. تاسو به لیدلي وي چې تاسو لاړ وئ حج عمرې ته، چوک نه لاړ پروردگار دې ورته نصیب کړي. ګرمه ځمکه دی، رهایش والا ځمکه نه دی، سکونت والا ځمکه نه دی. هغې ځمکې کې دومره خدای برکات چولی دی څه دومره خلک مکې ته ځي ټول کال کې، دومره خلک د دنیا بهترینو علاقو ته، سویزرلینډ مثلا، ماسکو مثلا، نیویارک، پیرس، لبنان کې بیروت مثلا، کومې علاقې زه درته وښیم څنګه څومره ښکلي دي، حسین و جمیل دي، څه کمایلی ورکې. هلته خلک ویزیټر نه ځي لکه څومره کسان مکې ته ځي، ویلې چې خدای برکات ورکړی دی. یا که حوادثو کې تاسو کسوئ څومره انبیا او اولیاء او معصومینو مثلا حادثات و واقعات تیر شوي دي، هزارو سالو کې ظلمونه ورسره شوي دي، اما چې کوم برکات پروردگار عالم حادثه عاشورا ته، واقعه عاشورا ته ورکړی، دوره یوه شي کې برکات نشته دی. برکات نه ډکه دی. وکسه معمولی سرزمین کې، یو کمې خطې کې، معمولی ټایم کې، یوې نیمې ورځې کې واقعه وشوه، نیمې ورځې کې هغه ته خدای دومره برکات ورکړی دی چې څومره سده تېرېږي مخ ته، واقعه عاشورا باندې دومره تازه کېږي، جوش و جذبه او ولوله بې زیاتېږي. څومره خطې دي، داسې خطه نشي ښایي چې هلته ذکر حسین نه کېږي، داسې بر اعظم نشي ښایي چې هلته مولا ذکر نه کېږي. تیلی شي برکات. یا که اولاد کې نسل کې ته وکسې پیغمبر اکرم ته به خطاب کېدو، ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر. د ابتر ټکی قرآن کې راغلی دی. دا څنګه ما تاسو پښتو کې استعمالو، دا د جاهلیت دور ټکی دی. یعنی پیغمبر ته به ابتر نه ویل، یعنی ابتر مطلب دی میرات. ما تاسو پښتو کې وتی میرات نه به ورته ویل. ما تاسو ځنه کسان ته میرات ټکی استعمالو، دا شرعاً ټیک نه دی دا ټکی ته استعمالوي. هیڅ یو لور ویلی نه وي ته میرات نه نشي ورته ویلی. مگه نسل دی کنه، مگه اولاد دی کنه. پیغمبر ته به میرات نه ویله. پروردگار عالم ته ویل یا حبیبه ما خفه کېږه، انا اعطیناک الکوثر، موږ ته کوثر یعنی زهرای اطهر درکړلو. وروسته و تخیري کې چې اندي تفسیر پیدا شي ان شانیک هو الابتر. دغې بیبي برکت سره تا دښمن میرات دی، ته به میرات نشي انشاءالله. هغه بني امیه، بني عباس هغوی سینکړو سال حکومتونه وکړل. بني امیه 132 هجری پورې، بني عباس 500 سال دوی حکومت وکړلو
تخت و تاج ورسره، دولتونه ورسره، هر څه ورسره، طاقت ورسره، زور ورسره، قدرت ورسره، کلام ورسره، او دومره څه ایوه یوه بادشاه به څو ښځې داسې یو بچي به وو، هغوی ته برکت نه شو میلاو. نن تاسو سار شوئ که نه چې ته به بني عباس و بني امیه او زمن و نکسوی، اما که چېرته لاړ شي نسل زهرا به ته کسې. برکت مهم دی، برکت ډېر مهم دی. تاسو ورمنې ذکر دی، زه تکریر نه کوم، صرف د نقطه ته لږ واضح کوم. ورمنې بیبي اولیا سلام الله علیها حوالې صدا اورېدلي چې د شوهر عبدالله نومېده، عبدالله بن جعفر طیار. دا عبدالله بن جعفر طیار مدینې کې سرزمین شام کې ټولو نه دولتمند مالدار انسان و. ویلې مالدار و، دی یوه وجه درته ښیار شم. یوه وجه دا ښایي تاریخ کې راغلي دی چې یوه ورځ عبدالله وړوکی بچی و، کوټې یې جوړولې. د واړه بچي کوټه خې جوړوي که نه، وړې وړې کوټې یې جوړوي. کوټې یې جوړولې، پیغمبر ورباندې راغوتي چې عبدالله څه کوي؟ پیغمبر ته دی چې یا رسول الله کوټې د جوړوم بیا دې خرڅوم. پیغمبر ته دی چې خو دا د کاروبار دی چې مغزی کې پیغمبر دعا وته وکړه اللهم بارک له فی صفقته، خدایا کاروبار کې برکات واچوي. پیغمبر دعا برکات واچو، عبدالله چې ته بیا غریب نشولو، غریب نشو. نکته دا ده قربان دشم، زه درته نکته عرض کوم انشاءالله. برکت خلوص و اخلاص و صدقت سره ځي. برکت خدای و اهل بیت و تمسک و توسل ذریعه سره ځي. ته دوی لمنه ونیسئ که څه شیاوې ونخ کته دی، څه شیعه غلي هغوی مو خوشحالۍ کې خوشحال مو غم کې غمجن دي. دا یوه فخر خبره ده چې انسان کار وي، کاروبار وي، زندگی وي، خدای و اهل بیت و نامې نه شروع کی، یوی ذکر نه شروع کی، یوی توسل نه شروع کی، خدای خپل او کې برکت شي. و ابتدا دا اهل بیت و توسل سوي، زندگی دا ټوله اهل بیت و سره توسل سره تیره شي، خدای خپل او کې برکت شي. خدای بیا هغه خونه بې برکته نه پرېږدي. ایمو تاسو طرف ته دا دستور لږ کم دی، البته شته ځنه خونو کې کېږي، د عربو کې ایران کې دا شی ډېر دی، کورو کې مجلس هغوی کوي. هغه یوه نکته یې هم دا دی څه خدای وکړي برکت واچوي. که څه انسان خونې سټارټ څخه خلي، دا ډېره ښکلې خبره ده. اول هغه کلینې څخه ته استملوي، اول هغه فرشونه څخه ته استملوي، اول هغه نیلۍ څخه ته استملوي، اول هغه ته د حسین عزادارو ته واچوي، اول ورباندې مطعم و مجلس د حسین وشي، بیا دې کې خدای خپله په خپله برکت شي، خپله خدای وکړي برکت شي. زه صرف یو حکایت ته ذکر کوم، تاسو زحمت ختموم د حکایت سره. که څه یو کس زمیندار وي، شپږم مولا ته راشي، مولا ونه پوښتنه کړي چې کوي کاروبار ده چې دی. مولا ته زه زمیندار یم مولا. امام ودی چې زمینداره څه کوي، څنګه کوي؟ مولا ته زمینداره کو، عام زمینداره مثلا پټي برابر کو، څه کو سره او چور باندې تاسو څوک دی تخمانه کرو. مولا ودی چې کله زمینداره کوي، بیا دا آیا په الویله آیا دا دی افرأیتم ما تحرسون، آیا تاسو چې ته غور کړی دی، فکر مې کړی دی، سوچ مې کړی دی د چې څه تاسو کاروئ، دغه نیمه چې ته سوچ کړی افرأیتم ما تحرسون، چې څه کاروئ ریبوی سوچ مې په کړی. اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، آیا دا زراعت زمینداره د تاسو کوئ که خدای دی چې زه دی کوم؟ چیلنج خدای کنه پیغور خدای دی چې دی خبرې نه چې تاسو سوچ وکړئ چې تاسو دی کوئ که زه پروردګار دی خپله کوم. دی تاسو کار دی کوي، ما کار دی، دا دی تاسو لاسه کېږي کوي، ما لاسه نه کېږي. یو سوچ وکړئ خبر ده. یعنی دا هر یو شي کې د خدای سوچ ما په ویراوه، توحید ما په ویراوه. هر څه خدای سره لاس کېږي، هر څه مغه سره قدرت کېږي، هر څه مغه اختیار کېږي. څه کله دا نکته ده نه دی په ویل کړي، دا توحید د مضبوط دی، د زمینداري ته سترګې غړوه. افرأیتم ما تحرسون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. څټه ته داسې اوسي مولا قرآن آیا ده دی ای چې څټه ته اوسي داسې وایه بل الله الزارع، پروردګار عالم زراعت کوونکی دی. اصل زراعت کوونکی، اصل زمینداری کوونکی خدای دی. ځکه خدای دی چې ځمکه خدای، مسم خدای،
هوای خدای، اوبه خدای، مرسترگی نظام شمسی پروردگار عالم، څومره قوه جاذبه دافعات څومره سیستم دی چې و بوټي راوتلې کې اووه طاقتونه قوې دي څخه استعمالېږي. یو بوټی همداسې نه راوځي، هر یوې قوې باندې خپله فرشته مقرره دی. هر یوه فرشته به د امام اختیار کې دی چې امام نه اجازات خلی بکوي. دا مختلف الملائکه دي اهل بیت څه اهل بیتو ته روزانه زمانه امام ته روزانه د ملایکې فرشتې اجازات سره راځي. نو دا کنیکشن چې تو درست شولو، دا رابطه، دا تعلق، دا واسطه، دا اتصال، دا توسل د صحیح شو، یاد وساتئ تا زمینداری کې خپل برکات راځي. برکات نه ډکه زمینداری. امام دوتی سے سٹا اسی دری ہو رہے بل اللہ زاری بل اللہ زاری بل اللہ زاری تا کسد سے خدا ہوتی سورہ برکات چاہیے قربان دشو. نو دا برکات پا کار موت و صحبت زندگی کی عمر کے بویر نکو. برکات اہل بیت و ذکر کے دے، برکات اہل بیت و نمی کے دے،